أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې انزرټ مینو باندې مونږ کار شروع کړی و. انزرټ مینو کې و لګیا و. اوس انزرټ مینو کې مونږ هیډر پوټر باندې کار کولو. مثال کې ورځي کې زغا کې تو بیا جوړوم. مثال کې دځي کې زه څه لیکل کوم. of science and English. ډېر څه دا لیکل مو وکړو. دا کاپي کوم. دا مو کاپي کړو. مولوي صاحب د لیکل دي. اوس دا مثال کې څومره پیجه دي؟ 14 پیجه لیکل دي. دا مولوي صاحب دلته اوس زه راغلم هیډر پوټر ور باندې اپلای کوم. هغه هیډر وایم. اوس هیډر کې پرون خبرې مونږ لږ ډېرې کړې وې. دلته اوس هیډر د څنګه هیډر ته جوړی ورته. مثال کې دا شی ته هیډر مې جوړ کړو. اوس دا هیډر مې چې کله جوړ کړو مثال کې دلته مو دغه پیج نمبر کې لږ کور پوت و. دا هم لږ کور وکړو. مولوي صاحب اوس مثال کې تو اول پیج کې مثال کې تو دغه کتاب دی اول پیج نه دی شروع. تو اول پیج کې صرف د هیډینګ میډینګ لیکل دي. مطلب نماد لیکل دي. کتاب ډیزاین خپل تعارف دی کړی دا. اوس پیج ول زایم چې کوم نیم دی شروع شته دی اول پیج نه شروع کیږي. نمونه هغه علي کوم نه شروع شي چې کوم نمبر دی دویم نه دی شروع. اوس کې پیج نمبر ویل کوم بوټن کې پیج وایم دی چې زایم چې دا شي ته نمبر درو شي. خو دې څوم نه باید شروع شي. مونږ سره دویم نه باید شروع شي. اوس کې ګورئ دلته اوس دویم نه شروع کیږي. کته په دویم کې نه پر لسم کې ودرګیم کنه بیا ما پیج نمبر 1 ولا کوم ولا وی څار ولا اوس به څه طریقه کوم. اوس به دې کې روشه مولوي دا طریقه مو نه پیر شي و. دلته به دا وایي دځي کې وایي سٹارټ وذ کوم پیج نه وایي ته نمبر شروع کیږي چې کوته کې څو پیج په مثال کې غدي تعارف ته دی لکه کتاب لیکون کې ولا تعارف ته دوا پیج هغه 1 2 3 ته نمبر غني. اصل کې کتاب دی دریم پیج نه شروع ده. مطلب نمبر دی مو سره دریم نه ورته سٹارټ شي. صحیح اوکې وایا. اوس وګوره مولوي صاحب د کتاب چې کوم دا شنه شروع شو مونږ سره دریم نه شروع. صحیح ده مولوي صاحب. کوم دوا غشو مونږ شي کړو پرېښودل. صحیح ده. یا دې کې داسې چل وکړ دریم نه شروع شو مولوي صاحب. صحیح ده. فارمیټ پیج دې کې کالم فروم او اوکې چې کله د پوسټ سر کور بیا خپل حالت تر شي 1 2 3 هغه دی. صحیح ده مولوي صاحب. خایدینه بعد مونږ سره چې دا پیج نمبر کې دځي کې مونږ دځي کې لګ نور شیم پرې شي. او ته پیج نمبر 1 2 3 کې غوړې ته څه شي کې غوړې مختلف شکلونه کې ته وخته شي. کته په دې شکلونه کې غوړې مونږ د چې کله ول اوکې د کلوز به ته نمبر چې کوم زیات اس آی شکل کې برسي په دې شکل برسي. ای بي سي کې مروستای شي. ال بي تی کې مروستای شي. هر شي کې چې کوي شي راوستای شي. څنګه مونږ اوس نمبر په کوم شکل کې دی دا کې خایدینه علاوه مونږ سره مولوي صاحب زما چې د اول پیج کوم د پدې کې د مون سره لکه دا خو تعارف لکه غدا د دې کې مثال کې د اول پیج دی تعارف ولدا. زین چې په دې کې د هیډر ولي کړی شي بل چنته ولونه د هیډر بل شي. لکه دې کې زما د دې کې ځلې کوم د دې کې مای کنټری لټ په دا مولي کړو. اوس زین چې دې کې د مای کنټری نه لیکل کېږي. دې کې د مطلب ولي کړی شي فقيري انسټیټیوټ مثال کې دا ولي کړی شي. صحیح ده مولوي صاحب. فقيري انسټیټیوټ دا ولي کړی شي. دا ملک غاټ کړو مثال کې د ځکه هون طرف څخه دا د ولیکل شي. اوس او د نور چې کوم دی اوس چې د نور په جو کې دا نه لیکل کیږي. خو اوس ته څومره کوشش وکړي کنه دا لیکل کیږي. اوس به زه طریقه کم ته اوس څه چلو کې نه اوس اپوس مو پکرین انسټیټیوټ لیکل دلته به بل چولې کم نه دي چې د بل چولې کلم اپوس پیج کې مونږ شي کیږي بدلیږي. اوس به مونږ څنګه طریقه کوو د دې کې چالو کو د دې کې ورو شو انزرټ ته بلوډ شو. انزرټ کې وو سوري هیډر پټر ته بلوډ شو. د دې کې هیډر نه کلیک وکړو. اوس دلته هیډر ته چې کله وړه په دې کې کلیک وکړه ډیفرنٹ فرست پیج دې کې چې کله کلیک وکړو کنه اوس ګوره فرست پیج کې ته چې لیکه اولی کار نور پیجونه به موږ څه شي راشي. لکه په دې کې هغه اولی کې یا ګوره کنټرول زد وایا. ته مثال کې دې کې د کتابونو نامه موږ سره چې مولوي صاحب موږ سره مای کنټری دا دې کې لیکم چې مای کنټری. صحیح ده مولوي صاحب. مای کنټری مولوي
اوس مای کنټری مو ولیکلو مولوی صاحب کنه اوس که ته سوچ وکړې مولوی صاحب په ټولو پیجونو کې موږ سره چیرې غلو مای کنټری اوس ان چوال پیج کې زه چې لیکم فقیر انسټیټیوټ او چې زه دې کې فقیر انسټیټیوټ لیکم فقیر انسټیټیوټ په شي کې په ټولو کې نو اوس بعضی کې څه چل کېږي ته ډبل کلیک وکړې دلته په ډیزاین ته لور شي ډیفرنٹ فرست پیج وو وي ودی کولی کا فقیر انسټیټیوټ اوس ته لیکل کوي دلته د ولیکلو فقیر انسټیټیوټ پکچر راخلي چې ته راخلي انټر وې مولوی صاحب دې کې کلیک وکړه صرف دا ځکه بدلوي نور لاندې به موږ څه شي هغه مای کړ څه مولوی صاحب په دې اوس دې کې ګوره زه مچ د پینچ پرنٹ کی کنه اوس دې کې زه پرنٹ کوم د پیج زو زړه پرنٹ کوم کنه لکه دې کې سټیپلر دې کې لګي دی ولا مای کنټری باید کوم ذکر وشي دا ذکر وشي او دی بل ولا موږ سره چرته راشي اوس دی ولا مای کنټری چې کوم دا باید دلته راشي موږ سره چې پرنټینګ کې مسله نه وي همو بل اوس کتاب درته کړو او دی ولا چې کوم هغه د خپل دغه ځای باندې نو بیا به څه چل کې مولوی صاحب دې کې به ودرېږي دلته ذکر ودرېږي د ذکر ډیفرنٹ اډ ان ایون پیج وایا د ذکر چې ولیکا د ذکر ولیکا مای کنټری ولیکا غاف لیکل وکا د ذکر ولیکلو کنه مولوی صاحب اوس د بل پیج تر اوسه د ذکر چې ولیکا د ډانکا بیک د لیکل موږ سره د ذکر ولیکا چې مای کنټری ول لیکلو کنه اوس چې مای کنټری د ولیکلو اوس دلته هوم ته لوډ شه د لیکل موږ سره کوم سره د دې طرف ته اوس ګوره د لیکل مدي طرف ته کړو کنه ما واده چې ته کوم ځای کې چینجز وستل ټول کې شون ترڅ اوس به نه راځي اوس به هغه نور خپل پاتې شي او د لیکل به موږ سره چې پاتې شي دلته لکه ګوره مخکم چې په دې کې تو کلیک نه کړې په ډیزاین دي کې مثال کې تو کلیک نه کړه د مای کنټری دوه لو کنه ټول پیجونو په راځي کې اوس دې کې موږ د ځکه کلیک کړای دا هغه نور ولا په خپل ځای نه پاتې شي دي او اوس ګوره دې کې دا موږ سره چې کله تاسو وو کې وای اوس ګوره انور ولا په خپل ځای یعنی اول به دې په لای دویم به دې په لای دریم به دې په دا اوس ګوره دا شي دا ډېر صحیح طریقه دا اوس ګوره کچې ته دې نه کلیک لره کړو ته اوس دې نه کلیک لره کړو مثال کې ډیفرنٹ اور ان یو په دوه اوس مای کنټری دا کنه ټول کې مای کنټری دې ویني څومره کوشش ته وکړه ته یو داس کېم ته نه کیږي تبې چې زه به خپل ټایپینګ یو به داسې کوم نه چې که یو کې د چینجز راوستم د شي کېږي راوستل کېږي صحیح ده ښه هیډر پر ټاپ اوس د سایز دی هیډر ولا جوړول هیډر څومره کم ټیټوي او څومره موږ سره چې کوي جګي دا موږ سره هیډر څومره کوي موږ سره پټر ده موږ سره پټر څومره جګي څومره ټیټوي موږ سره دا ګوره پټر ده دا پټر موږ سره څومره وچتوي څومره موږ د پټر پوسټ څومره راولې صحیح ده هیډر پټر څومره مطلب تیر راولې هغه څه ده خدا موږ شټ کړی دي نام کوي د لاین بندو ودرېګا کنټرول دلته ودرېږي یا دلته نه سوري دا لیکل کا به صحیح شو مولوی صاحب دا لاین او دا کلوز کوي هیډر پټر بالکل مطلب ترې وځي دا موږ څه شو انسرټ کی هیډر پټر صحیح ده مولوی صاحب خادینه علاوه موږ سره بل موږ سره ټیکس باکس دا ډېر ضروری ده مولوی صاحب لکه ټیکس باکس ویل ضروری ده مثال کې زه دې کنټرول ان پیج راخلم زه دې کې لیکل کوم په یو کس باندې زه لیکل کوم صحیح ده مولوی صاحب دې کې انسرټ تلونه یو اخبار زه جوړوم مو لیکل کړی دي زه دې کې انسرټ کې ډیزاین د پیج لی اوټ منیو کې موږ یو دلته راڅو کالم دا به زه ته ما کالم جوړ کو 3 کالم جوړ کو اوس کنټرول وی وایم اوس مولوی صاحب دا کالمونه یا کنټرول زیډ مو ولو دلته راڅم مولوی صاحب کالم وایم 3 کالم وایم صحیح ده مولوی صاحب دلته زه لیکل کوم مثال کې د لیکل مو صحیح ده مولوی صاحب اوس دا لیکل مې چې کله وکړو مولوی صاحب دا به کنټرول سی کو کنټرول وی اوس په ګورئ د ځکه ګورئ دا مثال لیکل او دا زه بیا یو مې دا چې کله مونږ روش اوس دې زه یو پکچر راوړم صحیح ده کنه پکچر هوم ته انسرټ ته سم زه پکچر راوړم یا شیپ راوړم یا پکچر راوړم شیپ راوړم لیټ سپوز مو یو پکچر راوړم صحیح ده مولوی صاحب پکچر مې چې کله راوخیستو اوس د ځکه پکچر ډیسټرب نه راخلم ای خبرونه دلیدلې خبرونه کې راشي لیکل وی اکثر درې دې څه او په د مانس کې موږ سره شي راغلي اکثر راغلي اوس دا که سپوز کې جواب ما دې ته مراوړ صحیح ده مولوی صاحب اوس د اکثر مشکل ورو د ځکه غیر پرمیټ مینه د لوډ پوزیشن وچی وای نه ریپټکس وچی وای یا ټایټ بي وای یا ترو وای صحیح ده کوم ته وای ټایټ مو صحیح ده ټایټ اوس د پکچر زړه غټاو
टाइट न دا ول شوی دې کې ولور شو ونی سے تروبو وایو